تبارک و تعالی د آدم علیه السلام سره خبرې کوي څه ورته وایي یا آدم اسکن انت وزوجک الجنة نو ما ورته اخلي الله تبارک و تعالی د نوح علیه السلام سره خبرې کوي نو ما ورته اخلي یا نوح اهبط بسلام منا وبرکات علیک الله تبارک و تعالی د ابراهیم علیه السلام سره خبرې کوي نو ما ورته اخلي یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین الله تبارک و تعالی د موسی علیه السلام سره خبرې کوي نو ما ورته اخلي یا موسی لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة الله تبارک و تعالی د عیسی علیه السلام سره خبرې کوي نو ما ورته اخلي یا عیسی انی متوفیک ورافعک الی الله تبارک و تعالی د زکریا علیه السلام سره خبرې کوي نو ما ورته اخلي یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی الله تبارک و تعالی د یحیی علیه السلام سره خبرې کوي نو ما ورته اخلي یا یحیی خذ الکتاب بقوه ټول انبیا کرامو سره چې الله خبرې کوي نو ما ورته اخلي نو ما غوښتل بده خبره نه الله تبارک و تعالی چې نبی علیه السلام مخاطب کوي القبات ته ذکر کوي نو ما ورته نه اخلي یا ایها المزمل یا ایها المدثر یا ایها الرسول یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا ومبشرا ونبیا دا هغه پیغمبر دی چې ته امتی یې دا هغه درجې دي چې 1,24,000 انبیا کرامو نه وتلي درجې دي دا هغه درجې دي چې الله وښیي دي دا هغه درجې دي چې دنیا نه وایه درجې وې تو ته خپل پیغمبر شان نه معلوم ته ګرم نه تو کاش چې خپل پیغمبر پیژندلی وای نبی علیه السلام فرمایي لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الی من والده وولده والناس اجمعین دا نبی علیه السلام وای نو نبی علیه السلام څه فرمایي چې تاسو کې یو کس تر هغه پورې مؤمن نشي جوړېدی چې مو سره یې د خپل ځان نه د پلور نه د بچي نه و ټولو خلکو نه و د هر شي نه ډېر محبت نه وي کړی نبی علیه السلام فرمایي چې هغه پورې تاسو کې یو کس هم پوره مؤمن نشي جوړېدی دا نبی علیه السلام قول دی اوس دغه نه سر معلومه شوه دغه نه دار معلومه شوه چې زه وایي ځان نه نبی علیه السلام ګران ګڼم زه وایي بچي نه د پلور نه د معاشرې نه د وطن نه د پارټۍ نه د لیډر نه د منشور نه د موقف نه د هر شي نه نبی علیه السلام ځان ته نږدې ګڼم خو دا په مو لازم دو که نه هغه پرې زه پوره مؤمن نشم جوړېدی معیار د مؤمن جوړېدو نبی علیه السلام سره محبت کوي انتها د محبت سبحان الله دا خو چې تاسو پوهېږي پوه وشي دا نبی علیه السلام سره محبت دی الله فرمایي لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون پیغمبره تو په عمر میرا قسم دی الله فرمایي والعصر پیغمبره تو په زمانه میرا قسم دی الله فرمایي لا اقسم بهذا البلد پیغمبره تو په ښار میرا قسم دی تب کې لوبېدلی تب کې غټ شوی الله تبارک و تعالی فرمایي والضحى پیغمبره تو په مخ میرا قسم دی واللیل اذا سجا تو په وختونو میرا قسم دی دا خو درجاتو ته ورته معلومه شي چې ته د الله قسمونه نبی علیه السلام په ښار ووینې په عمر یې ووینې په زمانه یې ووینې په مخ یې ووینې په وختونو یې ووینې تو ته پس د نبی علیه السلام درجه معلومه کړي د هغه پیغمبر دی د هغه پیغمبر دی چې تی امتي یې الله تبارک وتعالی سلامونه کوي انبیا کرامو ته الله فرمایي سلام علی نوح فی العالمین دا الله سلام دی په نوح علیه السلام الله فرمایي سلام علی ابراهیم په ابراهیم علیه السلام سلام دی الله فرمایي سلام علی موسی و هارون په موسی او په هارون سلام دی الله فرمایي سلام علی الیاسین په الیاسین علیه السلام سلام دی الله تبارک وتعالی فرمایي والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا په عیسی علیه السلام باندې سلام دی په ټول انبیا کرامو چې الله سلام اچي د یو ترتیب به ته ذکر کوي
په نبی علیه السلام چې الله سلام ورلګي الله ترتیب بدلی الله الفاظ بدلی الله جمله بدلی الله خپل ځان طرفه سلام وي فرشتې طرفه سلام وي الله فرمایي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما على غل ترتیب سلام ته وسلوټ ته بدلی الله تبارک وتعالى فرمایي چې یقینا الله او فرشتې په نبی علیه السلام سلام وي درود وي او خلکو تاسو په نبی علیه السلام سلام وي درود وي د هغه پیغمبر سبحان الله د هغه نبی دی الله تبارک وتعالی په خپل یو عبادت نه کوي الله معبود دی مونږ عابدون مونږ د الله عبادت کوو الله معبود دی یو عبادت هم نه کوي صرف یو عبادت دی چې هغه علم کوي چې په نبی علیه السلام باندې درود وي سبحان الله د هغه درجې دي